ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما د قوم ځوانانو او مشرانو او د میډیا صحافیانو السلام علیکم. تاسو ټولو ته پاته دی چې کومه واقعه کومه سانحات څو ورځې مخکې وشوه په سنټر کوروم کې. بیا بیګانه بله شپه تقریبا زوره سرحد دی د پاکستان او افغانستان منځه. هغوی نه افغانستان طرفه باقاعده حمله وشوه. هغه موږ سره مزاحمت وکړو، هغه کام دی. هو زه داسې وایم چې مو سیکورټي فورس خو هغه پولیس والا دي یا ایف سی والا دي یا آرمی والا دي، هغه ټوله مو ته ډېر قدرمند دي، مو ته ډېر نږدې دي، مو زمن ورونه دي. مو ټولو خلاف چې څوک دي دوی خلاف چې څوک جنګیږي مو هغوی خلاف جنګیږو. مو هغوی هغه یې دغو دیخنه دي نه مو یا دیخنه دي ماشاءالله. هغوی ته مو یې دیخنه په نظیر کسو. کوم آرمی والا یا پولیس یا ایف سی چې مړه شي قاتل شي هغوی ته مو شهیدان یایو او هغوی ته خراج تحسین پیش کوو. هغوی خلخوانو سره مو همدردي دی او هغوی ته تعزیات پیش کوو. علاوه د دینه زه حیران دي ته یم چې د افغانستان کوم حکومت نن سبا دی د طالب حکومت دا خو علیمان نه دي تقریبا، دا خو په دې پوهېږي چې د یوه انسان قاتل د ټول انسانیت قاتل دی. بیا ویلې بار نه کې په پاکستان حمله وکړه او موږ شهیدان وکړل. ځکه پر مې مانځ کې بله ورځ شهیدان شوي دي په سنټر کوروم کې. هغوی ته مو شهدا یایو او چې چا کړي دي هغوی مزاحمت کوو، هغوی ته باد یایو چې افغانستان طرف نه وشول. پرنسپل صاحب وایي چې تقریبا 45 سال شول. 45 سال دا افغانستان مهاجر یا دا لیډران چې نن نوستي افغانستان کې اقتدار وسره دی. دغه پاکستان کې واوسېدل، دغه پاکستان کې تعلیمونه حاصل کړل، دلته انګریزي زده کړه، بیا به نیټ والا ورسره وو، هغوی ترجماني به کوله خلکو ته. دغه پاکستان په پسپاټو دنیا کونج ته ورسېدل، یورپ ته لوړل، لندن ته لوړل، امریکې ته لوړل، پاکستان په پاسپورټ لوړل، دلته یې تعلیمونه وکړل. دغه نه لوړل افغانستان کې اقتدار نه کېناستل، دغه پاکستان نه لوړل، دغې خاورې نه لوړل. نو اریان پاتې وو، بیا به دوی څنګه پاکستان باد کول، دوی به څنګه پاکستان حمله کوله. دوی ته خو مو نه پوهېږو چې دا څه خیل خال دي او څه خیل ته حکومت کوي. دوی مغاسې په لکونو مهاجر پاکستان کې پرته دي. پاسه طرفه عمري ته داسې مثال لري لکه څنګه د انګور ونه بلې ونې نه تکیه وي. تو خو ټوله زندګي پاکستان تکیه یې او پاکستان ته رواني. پاکستان نه د خوراک دی، دغه نه د چیکوک دی، دغه نه د سپتال دی، هر شی د پاکستان دی. او بیا مغاسې اوسه زه به دا وایم چې کوم خلک هلته حکومت کې نوست دي، هغوی بچي، هغوی خلخواني پاکستان کې دي، اوس هغوی دلته دي، اوس دلته کاروبار کوي، ځمکو کاروبار کوي. نو بیا دوره سوچه نه کوي چې دا پاکستان به زه حمله څنګه کوم. هو دې نه معلومیږي چې دا انډیا مرګلی دی، دې هغه سره سمجوتا کړي دی. او انډیا خو مو ډېر ازل نه دښمن دی. ته چې انډیا روالې، ته چې انډیا سره لاس یو کوي، نو بیا خو مو ته د خیر تمه مه کوه، بیا پاکستان ته خیر تمه مه کوه، ته انډیا مرګلی شوې. مو دا یو چې دغه پاکستان کې مغاسې خوري چې کې
لږ کم نس کم یو د کړي وای پکار دی مو شهدا د وکړل ویلې د بارناک جوانون شهیدون کړل بله ورځ مو په بارډر شهیدون دي بله ورځ مو وسدي کرم کې شهیدون مشول هغه یې تو خلق دي چې کوم پاکستان مانس کې لګیا دي تخریب کاری کوي دهشتګردي کوي دماکي کوي هغه یې تو پالیسی ده د طالب حکومت او هغه په بارډر چې تو برید وکړو دا یې تو پالیسی ده او دا یې تو میشن ده مسلمان د قاتل کړل که خپل او ته قتلیږي هغه مسلمانان دي مو دا نه غواړو د افغانستان قومونه یا د مو پاکستان قومونه یا مو کرمی والا خلق مو او سه تعلقات دي ښه تعلقات دي مو هغوی قومونو منځه خو طالب چې کوم دی طالب روغو ټول هغه یې مخکې ښوي چې امریکا مو وځغلوله د روس مو وځغلولو د نیټو مو وبسل خو کومه نه د وبسل پاکستان خوره د استعمال کړله دا خال د وبسل نن مغه پاکستان تر پاسې په دې د حمله وکړه ایتو دا سیاست ایتو دا پالیسی بو کومه پوری چلیږي مو دې خلاف یو او مو کوم ان شاء الله یو موټی دی آینده مو خپل آرمی ته خپل سکیورټي ته دا تسلی ورکوو چې بیا خدای ما وکړه داسې حالات روشي مو په وخت کې ورته بار سوی ماشاءالله اول به زه شهیدېږم بیا به تو ته ګلې دیرسي ماشاءالله خیر کې به یې وړوکی غوندې شعر وایم کوم کتاب کې د ما مرګ درته روا دی کوم کتاب کې د ما مرګ درته روا دی کوم کتاب کې زه کفیر ته مسلمان یم ډېره مننه